اکثر ځینې کسان د خپل فیسبوک اکاونټ کولاوي نو دا قسمه مسله ته راځي لکه نن چې زموږ په اکاونټ باندې دا قسمه مسله راغلې ده نو کله چې ورته دا راشي نو دی بیا خپل اکاونټ چې دی دا نشي کولی نو په نننۍ ویډیو کې به د دې طریقه ښیم چې دا به تاسو د خپل اکاونټ نه دا قسمه مسله څنګه ختموي خو د ځینې کسانو اکاونټونه چې دي هغه لاک شوي دي لکه د فیسبوک اکاونټ چې دی هغه لاک شوی نو کله چې اکاونټ لاک شوی نو د هغې په باره کې چې دا زموږ ویډیو موجود ده په یوټیوب کې مظلوم یار آفیشل سرچ کوئ نو هلته کې به تاسو ته زموږ ویډیوګان راشي نو په هغې کې دغه ویډیو شته چې د فیسبوک اکاونټ په د لاک نه څنګه وکاږو هغه لږه مشکله طریقه ده او دا تاسو ښه په اسانۍ سره چې دی دا تاسو ایستی شئ خو د دې لپاره به تاسو په یوټیوب کې د ویډیو چې دا به ځان ته کولاوهئ او په فیسبوک کې چې دی دغه سیټینګ به کوئ ځکه زیاتکر کسان بیا وایي زموږ دا طریقه چې دا ونه شوه نو هلته کې تاسو ویډیو داسې وګورئ نو بیا چې کوم اپشن وال غواړئ نو تاسو ته د هغې هغه پته چې دا په دې کې نه لګي د دې دا طریقه اسانه ده خو د لاک اکاونټ هغه چې دا هغه بیا ګرانه د هغې لپاره به تاسو هغه ویډیو چې دا او په یوټیوب کې پلی کوئ بل دا ویډیو چې دی د ځان سره لازم سیو کوئ چې دا سیو کوئ نو که سبا ورځ دا قسمه مسله تاسو ته راشي نو تاسو خپل اکاونټ چې دی د هر قسمه مسلې نه بیا ایستی شئ نو دا څنګه به وځي د دې لپاره به ځو موبایل سکرین ته او طریقه به زده کوو موبایل سکرین ته رالو څنګه چې موږ خپل فیسبوک کولاو نو موږ ته هم دا قسمه مسله چې دی دا پر سکرین باندې شو کېږي او په دې باندې لپاس تاسو ته ښه صفحه ښکارېږي چې ستاسو په اکاونټ کې چې دی د سیکورټي مسله ده لکه د سیکورټۍ د وجې نه چې دی په خطره کې دی نو زموږ اکاونټ چې دی دا محفوظ نه دی دا موږ ته په 13 اګست باندې چې دا مسله راغلې ده نو دا چې اوس موږ د خپل موبایل نه ختمو نو د دې لپاره به لاندې ودي پټ او د سپین لیکل چې ښکارېږي دا به ووو چې څنګه دغه موږ وویل نو موږ ته دا مخ چې دی دا کولاو شو نو په دې کې چې تاسو ته کم قسمه مسلې نو به تاسو ته دلته کې چې دی هغه به شو کوي که د ایمیل مسلې که د پاسورډ مسلې زموږ به دې کې اوس د پاسورډ مسله نشته ستاسو پاسورډ چې دی هغه برابر دی اوکې ورته لیکلی دی خو له پاسه د ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی د هغې مسله ده نو د هغې لپاره به لاندې موږ د ودي پټه او سپین لیکل چې ښکارېږي دا به ووهو چې څنګه یې دغه ووهلل نو دلته کې بیا د ودي پټه او سپین لیکل چې دي دا بیا دلته ووایي چې څنګه یې دغه ووهلل نو دلته کې موږ ته 3 اپشنونه راکړي وي په دې طریقه باندې چې دی تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه سیکور کولی شئ یو د ایپس په تھرو باندې دی دغه ایپس تاسو د پلی سټور نه رالوډ کړئ او خپل موبایل کې سکین کړئ نو د هغې ایپس په تھرو باندې تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه محفوظ کولی شئ خو هغه طریقه لږه ګرانه ده بیا لاندې سیکورټي کی اخرنی اپشن چې دی نو سیکورټي کی چې دی دا به تاسو په پیسو باندې اخلئ په پاکستان کې نه میلاویږي د بهر ملک نه به تاسو ځان له اډر کوئ هغه هم یو ښه شی دی به ستاسو سره په جیب کې پروت دی بیا دلته کې منځنی چې کوم یو دی ټیکس میسیجو SMS دا چې لیکلی دی نو د دې په تھرو باندې چې دی دا تاسو کولی شئ ستاسو په موبایل کې به د ټو سټیپ ویریفیکیشن سیسټم چې دی هغه به له دې ځای نه کېږي نو تاسو به را منځنی چې دی دا به دغه شانتې نښه کوئ او لاندې د ودي پټ او سپین لیکل دا به ووایي کنټینیو چې څنګه دغه ووهلل نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راغلی نو ستاسو نه به د موبایل نمبر غواړي دلته به تاسو هغه د موبایل نمبر ورکوئ چې هغه ستاسو په نوم باندې د موبایل نمبر وي ځکه که تاسو د بل کس د موبایل نمبر دلته ورکړو نو ستاسو اکاونټ ته چې دی هغه رسېدی هم شي نو د هغې لپاره به تاسو دلته کې د خپل موبایل نمبر چې دی او په دې ځای کې ولیکئ هغه به خالي د 3 نه شروع کوئ 0 به په دې ځای کې چې دی تاسو نه ورکوئ نو په دې ځای کې اوس موږ د خپل موبایل نمبر چې دی هغه لیکو چې څنګه یې د خپل موبایل نمبر ولیکو نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي ودي پټه او سپین لیکل کنفرم یې لیکلی دی دا به چې دی دا به د ځان سره کنفرم کوي چې څنګه یې دغه ووایو نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي خو چې په دغې نمبر باندې بل اکاونټ موجود نه وي که بل اکاونټ پې موجود وي نو بیا تاسو ته به کوډ چې دی دا به نه راځي او دا نمبر چې دی دا ستاسو په موبایل کې موجود دی لکه زموږ په موبایل کې موجود و نو موږ ته هغه کوډ راغی موږ دا کوډ راغی کوډ چې دی دا موږ ولیکلو چې څنګه یې ولیکو لاندې به بیا د ودي پټ او سپین لیکل به تاسو ته ښکارېږي کنټینیو دا به بیا ووایي چې څنګه دغه تاسو ووایي نو ستاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی هغه به له دې سره وشي نو اوس موږ ګورو زموږ اکاونټ مخکې کولاوي که نه دلته کې چې دی دا به اوس ډن کړو له پاسه چې دی هغه نښه شنه شوه د تالې هغه لکه زموږ سیکورټي چې ده هغه مضبوطه شوه نو دلته به بیا ډن کړو دلته به بیا دلته چې دی بیا به ډن کړو دغه شانتې چې څنګه یې دغه وویل زموږ اکاونټ چې دی دا کولاو شو اوس چې دوباره موږ خپل فیسبوک کولاو کړو نو زموږ اکاونټ چې دی دا به ډایرکټ کولاو شي
تاسو ولیدلو زمونږ اکاونټ چې دی هغه ډایرکټ کولاو شو. بس په دې طریقې سره تاسو د خپل اکاونټ نه دا قسمه مسله چې دی دا تاسو ایسته شئ. خو ځینې کسان ته قسم مسلې راځي لکه چا پکې ایمیل نه وراچولی د چا پاسورډ غلطي نو هغه په جدا جدا طریقه باندې تاسو کوئ. خو چې کله د دغه سیکورټي تاسو ته لیکلی د پاسورډ د نمبر د ایمیل د دې مسله چې دا به تاسو ته راځي او چې دا پکې تاسو صحیح نه وراچولی نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به نه کولاویږي او بار بار به راته دا راځي د دې نه وروسته چې دی بیا به ستاسو اکاونټ لاک کېږي نو هغه بیا ډېر په مشکله باندې چې دی هغه کولاویږي او په هغې باندې چې دا زمونږ ویډیو موجود ده څنګه چې مې درته مخکې وویل او